زمونږ تر پر وزیر اعلی سهیل خان اپریدي د پښتون قوم دپاره د خپلې صوبې دپاره او د خپلې وادي تیرا د خپلې ضلعې دپاره د دې پښتون قوم دپاره هر قسم قرباني ورکړه او ورکوي لګیا دی. نن یې د فارم 47 وزیر اعظم شهباز شریف سره هم د دې پښتون قوم دپاره ملاقات وکړو. په دغه ملاقات زما هم دا زړه او دا ضمیر دا نه غواړي چې د دې خلکو سره میلاو شي چا چې په دې پښتنو باندې د اپریشن وکړی، دا ظلم او دا بربریت او په دې پی ټي آی والا باندې او د پی ټي آی د عمران خان په منډیټ باندې راغلی ناست په دغه کرسۍ باندې. خو دا د پښتون قوم دپاره وزیر اعلی سهیل خان اپریدي لاړ. په دې باندې به نور خلک په هم تنقید کوي چې آیا دا ملاقات یې وکړو اوس دا دی او هغه دی، دا خو اختلافات او دا خو میلاو شو. خو د پښتون قوم دپاره وایي کله نه کله به خر تم دادا وایي او د خپلو مفادو دپاره او د خپلو مقاصدو دپاره او د خپلو پښتون قوم دپاره یا د قوم دپاره یا د فیملی دپاره یو نه یو کس قرباني ورکوي. څنګه چې موږ په بهر ملکونو کې ناست یو د خپلې فیملیانو دپاره قربانیانې ورکوو. دغه شانتې وزیر اعلی صاحب د خپل ضلعې د خپلې صوبې د خپلې د پښتنو دپاره دا قرباني هم ورکړه. لاړ د فارم 47 شهباز شریف سره میلاو شو د خپلې د صوبې د فنډ دپاره د اپریشن دپاره. هغه ته یې خبره وکړه چې ته وزیر اعظم یې په دغه کرسۍ باندې یا کېنولی شوی یا ناست دی، خو زما دا پښتون قوم دا مه دردوئ، دا اپریشن یې په مه کوئ. زموږ دا پیسې او زموږ د ضلعې او د صوبې دا فنډ موږ ته راکړئ چې موږ دلته په کارونه وکړو. وزیر اعلی صاحب سلوټ درته کوو، سلام درته پیش کوو. ستا په هر قدم باندې موږ تا سره شانه به شانه ولاړ یو چې چا ته ټیټ نشي سالاره ملګري دي. وزیر اعلی سهیل خان اپریدي زنده باد، عمران خان زنده باد.